सारा जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते, सारा जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते, टोल जहान तक खलक लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, ज़मका की चिस्सदी अल्लाह विदा टोल माता दे पर करे, सिर्फ यो तई چې ته مازان لپاره ستا زړه به د بل چا کور نه وي، ستا زړه به زما کور وي، ستا په زړه کې به زه اوسېږم، بل څوک نن د مسلمان زړه د چا کور دی؟ د مسلمان زړه د چا کور دی؟ د شیطان کور دی، د دولت کور دی، د شرارت کور دی. د مسلمان زړه نن د خدای کور دی، او د کوم مسلمان زړه چې د خدای کور نه و هغه مسلمان نه دی، نه هغه جنت شته او نه نعمتونه شته، بس یو کوتک شاو ژوندی او مړ شو ښخ شو خبره خلاص. الګوره څوک چې نن تړل او یا وهل کا، ګوره څوک چې نن تړل او یا وهل کا، پیخ به په هغو شي چې به تړلم به وهل کا. والله کده نن لاس تړلی تا ته پیش دی روجي، مونږ څه روجي؟ دا غټ غټ سنډاګان وګوره چې روژه راشي دوی ته کډني ټربل شروع شي، ما ته ګردې تکي مولا لراشي، مولا غریب هم کمزور دی، یو سرب سړی راغی صاحب مولانا صاحب ګردې تکلیف تره ته ډاکټر وایي چې روجي منیسه، او تا رنگ دیم خان ډیر خراب دی، او بالکل روجي منیسه رنگ دی خنه دی. مولا ورته وایي که غریب سړی راغی پیټ یو چتولو والا چې استاد دو منه بوره یو چتومه او روجه څنګه چې پام په موزرا چې د سمکه او اسمان فرق کولی شي هغه به روجه نه وای کچا تله د انصاف پلاس کې درکړه، کچا تله د انصاف پلاس کې درکړه، نو خپل خراو د بلس برابر کې د انصاف. غریب راغی دومره جبه یې وتې ده هغه ته اجازت نشته چې روژه وکړي. سانډا راغی او جی رنگ دیم ډېر د غریب بیړه غرکشي په جومات کې په منځونو کولو د اختر په ورځ هغه له څوک اختر مبارکي نه ورکړي. خان کال پس راغلی د اختر مانځله ټول ته ګیر چا تېر شي غوړي که نه زم والا منبر نه راکوشم خان اختر دې اختر دې او ډېره مهرباني دی. دا خسکی مالدار چې اوس که نه تاسو کې دا خسکی مالدار خسکی چرګوړی چې دی بې وخته بانګ ووایي، دا خسکی مالدار د دوی خبره داسې لاس درکړي سلام علیکم سلام علیکم څنګه حال دی سلام علیکم سلام. مونږ بالا ماڼۍ کې یو خسکی مالدار دی چې ماله په مخه راشي چېرته ماله څه سلام علیکم زه سر سلام علیکم څنګه حال دی او جی خیر جوړې که نه زه ورته داسې وکړم بس دا ځان ورته سپی ښکاري. تېر ورځ کې ما ته وویل چې مولانا صاحب دا ته ما سره داسې بل شان غوندې خبرې ما ورته ما ته ته معلوم یې دا پیسې درنه لرې کوم تا او دې خر کې څه فرق دی؟ خو په دې پیسو ته دا کړخاني کې که نه دا پیسې درنه دې خوا کوم تا او دا خر کې څه فرق دی؟ پیسې څه سړی په رنگ نه سړی کی سړی هغه دی چې خوی د سړی. تواضع ز گردن فرازان کوس گداگر تواضع کنن اوه. غریب سړی که عاجز خبرې کوي د هغه خو خوی هم دا دی کار هم دا دی چې لوی سړی عاجز خبرې وکړي کمال دا دی. لوی
خبره کولای شي او وی کې دا شرافت لکه هغه ورځ یو سړی نیولی شي یو جرنیل وی پرېږدم نه بالکل چې پانسي غړغړې ته مې سړی بې ګناه ما وی زما یو ټکی واوره بیا دې چې څه خوښه دا ورسره زمزم حاجره چې دا اوبه روانې شوې نو بی بی حاجرې ورته وې زمزم زمزم معنا ودرېږئ مه بیاږئ هغې وې چا سینه کې خلاصې نه شي زما عزیزانو دغه ابراهیم علیه السلام چې کله بړو شو د ښځې او د زوی کتو ته بوراک به ورته راغی را بغې ښځه او زوی بیا وکتو دی څوک به وکي تا ته اوس حکم وکي شریعت چې ورشه ښځه دی او زوی دی بوزه او بار دی اخون بابا دیره کې پرېږده وبه کوي تاسو امتحان دی ته وایي دغه ابراهیم دی بیا مونږ به څه وکړو مونږ اول طالب اخون پنجوسی رحمت الله علیه دلته یو لوی بزرګ تېر شي په لاره روانو طالبان ناست دي وظیفې راغلي دي روټۍ سپوره هلکه ولې خفه یې وی جي ترکاري نشته راوړئ دا منګوټی راوړو درې ځله قلهوی پې چوف کړل ځئ خورئ خو چې ګوري منګوټی د غوړو ډک طالبانو پې شروع کړه چې خوړلې یو ورته هلکه لږ سبال هم پرېږدئ وی سباله څه نه پرېږدئ خو قلهو به پې چوف کړو دا خو آسان دم دی او غوړي کېږي سباله چې وظیفې راغلې او منګی راوړو چې قلهوی پې چوف کوله چې ګوري اوبه دي چوفکۍ چې ګوري اوبه دي چوفکۍ چې ګوري اخون پنجوسی پې بیا راغی هلکه بیا څه چل دی وی هغه پرونی دم پې مونږ هم چوف کوو خو دا خو نه غوړي کېږي وی بچی دم همغه دی خو خوله د اخون پنجونه ده عزیزانو دم کې والله دا هغه دم دی چې په ځان چوف کې سمندر د پاسه به روان ماران به درته سجدې لګوي زمری به راځي او ستا د قبر چوکاټ به صفوي دا هغه دم دی خو دا کله کېږي کله کېږي یو پیر ته یو سړی راغی وی صاحب داسې وظیفه راته وښایه چې زه اوبو د پاسه ګرځم ایران خو ډېر دي که نه تاسو خو هم چا نه لاسنیوي ماسنیوي کړي خدای ته وګورئ ایران کم ځي ایران هم لا چرته شته وی وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں پیر خود غلجوم یا سیبو چالچ پجون جناب محمد رسول اللہ خپل پټکے ور کړه پجون ورپسې لګېدل هم درې کاله مې زړه پړک وچاودو ورپسې چا پټکې ما ته وښایه نه یې پوښت ویل که مې وښود نو ستا خوله ویلې سوری د خلکو ته به حل ووی نو راځي به زما د کور دیوالونه به صفوي نو زما کور نه به د بدعاتو اډه جوړه شي والله چې ډېر مې تنګ کو نو د شپې په خوب کې راته وښود وی دا پټکی دی ښې وګوره خو خدای ته وګوره چې په ویښه مې تنګ نه کړي سبا ورپسې بیا لاړم غلجو ته چې وصاحبه ما خو په خوب کې تقاضا نه وه کړې مالی په ویښه وښایه بزرګ خدا و دا بزرګان دي چې دا په اوړي کې هم ګرمې جوبې اچو دي چې پیر ښکارم بزرګي چا په
بزرگان یو ما تراغه راځه دلته جهاد کانفرنس کو مال ډیره خدای دا فکر بیا به څه کو بس جهاد تقریرونه وکړو بیا به راځو مال نه تقریر چې وکړو د سټیج نه کوشنو مخبت ورخم بزو غزاله وچنه چې دا خلق تی شمال د لور مې د میړم ری او د زوی مې د عورت او زه د پکې ګرځم سلامت د پردای ځای مور زامن دي زګرم کم چې غزاله ور دي او زه د راځم د خزې پترخ کې دي ناس زه د دل تکلاشن کوپ او ټیمی گنج لاندې ګرځم او سیګم دی د پردای مور زامن دي کابل ته غزا ته لګم نه زباله خلق ته د غزا نه ويم چې اوري په خپل مخ کې روان زما عزیزانو دا ټول فراډ او دوکه دا ما په کې تا چولې دا نه دا دوکه چې تا ته زوایم چې ما یو مقتدی بجلیګر کړ د مړو شپه وه مړو شپه پېژنئ کومه میاشت کې وای امام صاحب محرم کی بار وفات کی نمړو شپه راغه ماته چې مولانا صاحب څه پاخه کوم چې زموږ مړي خوشحال شي ما وی ټول مړو په سبالواګان راغلي خله به پی کوي او ته یو سیر نړۍ غوښه والا او خا مرچکی او باټینګړ پکې واچو او سره کې جمعه ته راوړه چې دا ستاد مړی خلت رسکونه شي هغه مخلو هغه اشتیا دا چلو کو بیګاله یو لوی ډونګر اډه کړي دا مال راوړه مونږه مخړه جوم خړه ما سپتان مونستراغه ور څنګه چلو شمال مړی بدنن د سه پټوپونو خو نه ول میرا پیو بہت خوش ہو سی ما پیو تے سارا خاندان خدا مار دیا کیونکہ انہوں دا منہ سلوڑا ہو گیا ہے سارے مئیتا دے منہ جڑے پھکے آئے دادا دے قوم عقل اور دنیا کی اوگو رہے دنیا کی اوگو رہی اور باپ دا دنیا کی منگ سمرہ اخیاریو دے یوانے دوکا سوک نشی راتا یوانے دوکا په باب د دین کې زمونږ دا عقل دی چې مونږ دومره نه پوهېږو چې په دې شپه مړو پسې څوک خیرات وکړي نو جوړم دا شی ځي او مړي اذا مات الانسان انقطع عنه عمله سړی مړ شه دنیا نه د هغه تعلق بالکل منقطع شي خبره عزیزان ښځې وګورئ د ښځو اعتقاد وګورئ مړی وشو ال الله سوچت کوي په دې بنیره د مړي روح ناز وای د سکه زر روح ناز چې لا سوچت کې نو دې روټای والی بیا لاړ د روح خود وځه دی یا علیین دی یا سجین دی علیین ته کلاړم بیا نه را واپس کیږي او سجین ته لاړم بیا نه را واپس کیږي خبره خلاص د محرم لسم ورځ باندې وګوره ستاسو دا دیره د دنیا منګي د ګلالانو په کې خرج شي او بوړي په قبرونو وبدا خزه اچي تاسو ور سره اچوي الګا دا ولې اچوي ویا سنن تګي شهیدان شي نو سنن تګي په کربلا کې شهیدان شوی دي ته بدلتا چي دا د دې قوم عقل دا مې دې پورې درته وې چې دې خلقو پورې سرونه نشتا دوی پورې کانی تړي په باب د دنیا کې بیا دومره خيار دي چې د یو پیسې دوکا به ولا ورنکي لیکن په باب د دین کې بیا دومره کم عقل دي چې پس 19-20 باندې دا سه قوم چې مرشي د دوی په قبرونو کې ساج عزیزانو دا خبره ما ډیره کړې یو بزرگ دی یو سلاویا کال عمر دی اوسم ځان دی هغه سره دا علم دی چې قبر ته ودرېږي هغه ته دا پته لګي چې دې مړی باندې لاندې څال دی
اوسم ژوند دی. ما ورته وی چې دا ما تم یو قبر اوخه یو مړی مالوی راځه چې را پاسېدو ما ته وی چې مړی خو درته خیم خو دې هدیره کې داسې مړی نشته چې ته وګورې اوړه دې خوشحال شي. دا ټول وی په قبرونو کې پراته دي او غوښې کې پرې کېږي لګیا. نو که مې درته وښوده نو ټول عمر به روټۍ خوند درنه کړي. عزیزانو عرض مې دا و چې ستا د زندګۍ هم یو غرض دی چې ته څه له پیدا یې، بیا ستا هر عمل چې دی هغه په حساب هر عمل. ستا سترګې رپېده چې دي دام په حساب، ستا ګرځېده دام په حساب، ستا خبرې دام په حساب، ستا تمام نشست و برخاست چې دی دا ټول په حساب. د دې ټولو به قیمت ادا کوي. دا جامې دي چې تا په قیمت نه ورکړې ستا غاړې ته راتلی شي، کېړۍ دي چې تا په قیمت نه ورکړې ستا خپو ته راتلی شي، په ټوپۍ چې تا قیمت نه ورکړې ستا سر ته راتلی شي. عزیزه دا دومره ښکلې سترګې چې تا په قیمت نه ورکړې بې قیمته استعمال کې په دې به ګرفتاري کېږي. کم شی چې ته بلا اجازته استعمال کې بلا اجازته د هغې به تاوان ورکې. دا غوږونه د دې به تاوان ورکې چې دا څه له پیدا دي او ته په هغه غرض استعمال نه کړي. د دې لاسونو به ته تاوان ورکې، د دې خپو به ته تاوان ورکې، د دې خېټې به تاوان ورکې چې ستا خېټه د حرامو مرکز دی، ستا خېټه د چرګانو قبرستان دی، د غویانو او د میخو قبرستان دی. ستا خېټه به په قیامت کې لګونه میخې او غویان او ګډان او چرګان را غورځوي. د دې به تاوان ورکې. دا څه ټوکې دي یا دا مخول؟ عرض میں دا ہوا عزیزانو چې دا هر شی دا په حساب دی. زکل کلویم زباں پہ دین کا ہے غل، زباں پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا، چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں. کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت، کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت، بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں. وہ بت جن سے اڑتی نہیں اپنی ناک کی مکھی، وہ بت جن سے اڑتی نہیں اپنی ناک کی مکھی، خدا کی شان یہ بھی ہے خدا کے نکتہ چینوں میں. زباں پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا، چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں. وہی پجبا د اسلام اسلام چغے وہی او په سرونو کې د کفر بازارونه لګېدلي دي. تاسو ګورئ کنه دا کوم خلک چې اسلام اسلام چغې وایي. اسلام اوس په ټي وي کې دا ښځې چې خبرونه وایي کنه د هغې شان وګوره، لباس یې وګوره، هغه لوپټه یې وګوره، هغه ناز و نزاکت یې وګوره، او هغې م راپاسې اسلام نظریه اسلام نجریه اسلام، دوی کې راپاسې اسلام نظریه پاکستان نجریه
نجړي پاکستان ټکي دې ذکرې چې نجړي پاکستان څوک د نجړي پاکستان خلافي پاغيب دی باندې بولو لګي چې دا د قوم غدار دی او دا بې ایمانه د نجړي پاکستان ملک چا وران د ملک بیړه چا تباہ کړه مونږ تباہ زه بلیک لیسټ زه د ملک دشمن چا په کور کې چې د ملک د تباہی سازشونه کیږي هغه نن تاسو سره په کورسو ناست یا زمونږ مړی په هغه طریقه باندې وي چې کومه طریقه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. عزیزانو په دې کائنات کې تاسو سوچ وکړئ الله ایس شی بے غرض نه پیدا زمونږ په اپریدو کې به مونږ د غویانو جوبې کولې او د خورنو باندې به م لرګي راوړه او په پېښور کې به م خرڅوله په هغې به م ګوړې چای اغستې هغه به م خوړې خو دغه خربانه مربانه سره را جمع شوي یو اوس بېله خبره ده چې یا رب چه حکمت است که ناکسان کسان شدن به حکومت پاکستان همه بابوان شدن خیال دراغې جی ومونږ هم دا غریب خلک یو که نه څوک موچیان دي څوک کوچیان دي څوک خربانه دي څوک صاحبه پیټیو چتولو والو چا به د هندوانو لوښي سټل چا به د هندوانو برتن مانجو پاکستان د برکته دولت ورسره راغلی هغه اوس ټوپای په کوم ځای ښیي او په لاره روان څنګه یي او خبرې څنګه کوي او کوکیڼ څنګه کېږي او که نه دي نو مونږ ټول دغه غریب خلک یو خره مو هم لیدلي دي او د خر ډیوټي دې هم لیدلې ده غویه وګوره قلبه کې واچوه پټی څنګه اړې چې جختې وباسې بیا به راځي هغه خپله خور ته او په ګیا به اړم شي شپه به تېره شي بیا به سبا له خپل جګ ته سره ړمئ او قلبې غویي هم خپله ډیوټي پېژندلې ده مرزایان وګوره پرویزیان وګوره چکړالیان وګوره بهاولیان وګوره د دوی په کورونو کې د ملک د تباہی اسباب دي موږ د ملک دشمنان علما به څه وایي تاسو په ایمان ووایئ چې زه یم چې دا پاکستان په دین او په مذهب آبادي زه به خوشحاله یم او که چې ټول کافر زه به خوشحاله یم تاسو په ایمان ووایئ زما عزت او زما رنگ او شان و شوکت خو په دې کې دی چې په پاکستان کې اسلام او دوی ته وایم چې دروغ مه وایئ په شپږ کاله کې پاکستان که د غویو ګاډي کې را روان ویم اوس به را رسېدلی